أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله جل جلاله د دې بني اسرائیل نو وعده واغسته بیا دوی په هغه وعده باندې وفا نه کوله. نو الله یې ما د دوی نه کوهي تور اوچت و د پاسه مې پرې ونیو. ملایکه باندې دغه نو دا یې پرې ومنله. لهذا څو مسألې آیت کې پرتې دي. درې ترجمې کولی شي. د بعضې حضراتو رایه ده چې دا الله دوی له دمکي ورکړې وه. غر یې په سر ورته نیولې نه صرف دمکي ورته ورکړې وه. واته دا غرو دنګ ورته وې چې تاسو دا تورات منئ که دا غر د باندې در واچوم. دا صرف دمکي وه، نور غر اوچتول نه و. دا خبره کمزوري د وجه دا ده چې وړاندې الله ذکر کوي وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. ما دا غر اوچت کو په سر مې ورته ونیو د وریځې په شانه په سر ورته ولاړ. چې د وریځې په شانه په سر باندې نو پته لګي یوازې دمکي نه وه، بلکې دا اوچت شوی و، په سر ورته نیولی شوی و. دویم بعضې حضرات ذکر کوي تاویل. دلته مراد ترې نه غر نه دی، مراد ترې نه احکام دي. تورات مو وله ورکړو او په دې تورات کې ډېر ګران ګران احکام و. دا په شان د غرونو و. د تورات د احکام په شان د غرونو. اذ نتقنا ورفعنا فوقکم، ما پورته کړه د پاسه ستاسو نه تور غر، یعنی احکام کتورې. د احکام دومره ګرانو لکه د تور غر په شان ده. نه دا تاویل دی په احکام. دا هم یو تاویل دی. جمهور حضرات به دیلي چې نه چې دا غر اوچت شو د پاسه په سر ورته ونیو. تورات منئ که دا غر د باندې در واچو. لهذا خود غر دا په سر نیولی شوی دی، نه خو دمکي و نه د احکامه مسله وه. اوس اشکال دا دی چې هر کله د دوی په سر باندې دا غر ونیولی شو نو دا خو اکراه ده او قانون دی چې لا اکراه فی الدین. اکراه خو په دین کې نه نو په دې باندې دا اکراه ولې وشول؟ نو جواب دی نه دا دی چې د اکراه دوه صورتونه دي. یو اکراه ده اولا ابتداءً، یو سړی اول اسلام ته راځي، دین ته راځي، په د اکراه نشته، ستا خوښه ده، په خپل خوښه باندې ایمان ته راځي، طبیعت دی. او که نه راځي نو په د اکراه نه وي، ځکه قد تبین الرشد من الغی. هدایت هم ښکاره ده، ګمراهي هم ښکاره ده. او لا اکراه فی الدین لا اکراه فی الایمان. ایمانیاتو کې په چا باندې اکراه نه وي. دا اولنې خبره ده. دویمه خبره دا ده چې یو سړی ایمان راوړي او د ایمان نه بعد بیا د عمل نه کوي. اوس په ده باندې اکراه شته. یو مسلمان دی او دی لمونځ نه کوي، یو مسلمان دی او روژه نه نیسي، په ده باندې به په زور دا لمونځ کوي شي، په ده باندې به په زور باندې به دا روژه نیوی شي. بیا د شریعت خپل تفصیل دی چې په هغه به کوم انداز باندې دا لمونځ او روژه برابر خو بهر کې په یو ځل ایمان راوړو، اوس احکامو باندې عمل نه کوي، بیا په زور بیا هغه عمل کوي شي. دی خلکو ایمان راوړی دی او د هغې نه بعد پې عمل نه کوي، نو ځکه په دې باندې اکراه شوې ده. ورفعنا فوقکم الطور خذوا واخلئ ما آتیناکم، هغه چې موږ تاسو له درکوو بقوت، په قوت سره، واذکروا یاد کړئ ما فیه، هغه چې په دې کې دي، لعلکم دې لپاره تتقون چې تاسو تقوادار شئ. ثم تولیتم، بیا تاسو وګرځېدلئ من بعد ذلک، پس د دې نه دا وعدې مو ماتې کړې. فلولا فضل الله علیکم، که نه وی د الله فضل په تاسو، ورحمته د الله رحمت نه وی، لکنتم من الخاسرین، خامخا به تاسو وئ د تاوانیانو نه، تاوان سره به مخ شوي وې. اوس دغه تاوان دا په دوه قسمه وي. دا تاوان چې کوم دی اما جانا و اما مالا. کله انسان تاوان وکړي بدني لحاظ باندې او کله تاوان وکړي مالي لحاظ باندې. مخکې دوه واقعي ذکر کېږي. یو هغه خلک چې دوی تاوان کړی دی بدن باندې، او دویم هغه خلک چې هغوی تاوان کړی په مال کې. کوم چې په بدن کې تاوان کړی، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم.
دغه چاره ته کېدای شي چاره شي کېدای شي چاره شي هغه خو بټن دباو کړه ان دې خو زما سره دغه یو هغه خلک وو چې دوی تاوان کو په اعتبار د بدن سره بیا هغه خلک دي چې هغوی تاوان کړی په اعتبار د مال سره کوم چې په اعتبار د بدن سره تاوان کړی د هغې واقعې ذکر کړي چې لقد علمتم الذین اعتدوا دا د حضرت داود علیه السلام زمانه ده او ایلیا ښار یې ورته ویل موجوده هغې ته بندرګاه ایلات ورکوي بندرګاه ایلات دغه ځای خلک د دوی زیاته مشغله د بیان نیولو الله امتحانات دوی ته وی تاسو به د خیري په ورځ باندې عبادت کوئ خو میان به نه نیسئ دا دوی امتحان او د خیري په ورځ به ډېر زیات میان راتلی لهذا دا خلک سم نشول هغه میانو ته هیلې او چلونه جوړ کړو وړاندې انشاءالله واقعات د هغې راځي دغه میانو د نیولو دپاره دوی چلونه جوړ کړو نو الله پاک د دوی نه بیا شادوګانې ترېنه جوړ کړه او شکلونه یې له مسخ کړه دا هغه خلکو چې دوی بدني تاوان کړی باقي دا چې دوی شلونه سو د حیلې حیثیت څه دی انشاءالله د هغې په خپل ځای بیا خبره کوو نو د هغې سره تاسو پېژندل هغه کسان یاد کړه چې هغوی سیر تېر کړی او منکم ستاسو نه په سر دی په ورځ د خیرې کې فقلنا لهم موقف دوی ته په ژبه د داود علیه السلام کونو شئ تاسو قردة شادوګان خاسئین ذلیلا انساني خپل شکل بدل شو په شادوب شکل باندې ذلیله وګرځېدل فجعلناها من وګرځوها دا چې کوم د وګرځوها دا عقوبت د دوی د سزا نکالا دا عبرت لما د هغه چا لپاره بین یدی هغه چې دې نه مخکې وما خلف هغه چې دې نه وروستو د دوی د عقوبت ما وګرځو عبرت لما بین یدی بین دا ظرف دی دا زماني هم راځي او مکاني هم راځي کدا ظرف شي او دا مکاني شي بیا معنا واضحه د دوی د عقوبت موږ عبرت وګرځو لما بین یدی هغه چې په دې ځمکه کې مخکې تو وما خلف هغه چې وروستو په دې ځمکه چې مخکې وروسته څومره خلک آباد وو هغوی لپاره عبرت شو او که دا زماني شي نو بیا دا عبرت ولما د هغه چا لپاره بین یدیها چې کوم د دې نه مخکې تېر شوي خلک وما خلفه هغه چې وروسته راتلونکي خلک دوی لپاره عبرت اشکال دا دی چې وروسته راتلونکو لپاره خو عبرت شو موږ تاسو لپاره خو کوم چې تېر شوي وو هغې لپاره څه عبرت وو هغه پخوا تېر شوي دي او سزا خو دوی ته وروسته میلاو شوې ده انا جواب دا دی چې مخکینو دپاره عبرت الله دوی ته ویلي چې داسې خلک به راځي هغوی به زما احکامو کې حیلې او چلونه جوړوي بیا به د هغې شکلونه مسخ کوم د هغې نه به زه شادوګان جوړم د هغوی لپاره دا عبرت څه چې زموږ شریعت هم داسې دی چې مهدي علیه السلام راشي نو څه کسان به د هغې مقابلې ته راوځي هغې به راولي د مهدي مقابلې ته الله به دا په ځمکه باندې ټول ننباسي ټول به په دې ځمکه باندې ننوځي بیا به یو بل کس چې د هغې ماماخیلي دا به کلبیان وي هغه به فوجونه برابر کړي او د مهدي مقابلې او غزا ته به راځي نبي کریم علیه السلام ترغیب ورکوي نامراده هغه دی چې په دې غزا کې حصه راخلي مهدي ملګری شه او د دوی سره په دې غزا کې حصه واخله یعنې دا موږ دپاره سبق دی چې دا په ځمکه ننوتل دې نه الله دا جوړ کړی دا خو به چېرته کېږي نو دا رنګې د دوی هم د احوال مخکینو کتابونو کې ذکر وو دا مخکینو لپاره دا سبق وما موعظه دا نصیحت دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو وإذ قال موسی لقومه دا بیا به واقع ذکر کېږي هغه خلک چې دا خاسرین دي مال لحاظ باندې دوی تاوان کړی دی مختلف واقعات مفسرینو ذکر کړي دي دا یو سړی و د عابد په نوم باندې دا مالدار او سره بل طرف ته وریدونه یا رشتهدار هغه غریبانان او دا چې کوم مالدار و نو دا په دې خپلو غریبانانو باندې څه خرچه نه کوله هغې به ترې څه غوښتل نو کوم شوم و هغې له څه ورکول او دې میراتو بچي هم نه نو دغه وریدونه وغیرې کې هغې سوچ وکړو چې هلته کاکاجي دونه مالدار دی او یو پیسه ته راکړي د هغې نه دا شی ده چې مړی دی مال به نه پاتې شي او بعضې حضرات فرمایي چې په دې کې د رشتو مسلې هم
نو څلوري وجه کوم دی نو آخر ولا موږ ته ورکوله نو مریدونه راپاڅېده او دا سړی د شپې مړ کړو بله محله کې وغورځو سهار یې موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه زموږ کاکا چا وژلی دې لپاره چې یو خو بله محله کې پروت دی نو د هغې نه به هم پیسې راجمع کړو د ده مال به هم راته پاتې شي نو ښه به کار وشي موسی علیه السلام د الله نه وغوښتل سړی ووهئ دا به راجمدې شي نو خپل حال به وګوري چا وژلی موسی علیه السلام دا بیان ورته وکړو نو چونکې درخواست هم دې وریدونو کړی دی او قاتلین هم دوی دي نو دې چېرته غواړي چې کاکا جمدې شي خو قاتل ښیي نو ځکه په دې خبرو کې خبرې پیدا کړې او دا کیسې اوږده کړه نعمت وي مور او پلار چېرته هم داسې مور او پلار نه چې هغه دې په اولاد باندې بد پیرزو شي خو بچي نه پوهېږي بچي نه پوهېږي نو هغوی ته دا ښکاري چې ګینې دا پلار زما بدخواه دی دا مور ګینې زما بدخواه ده هره مسله کې مور او پلار هغه په هر څیز باندې پوهېږي که هغه ستا ژوند دی که ستا تعلیم دی که ستا رشته ده که ستا بل څیز دی نو په هر صورت چړی وستله نو مور ورته وویې بچیه دا سبا بوځه او دا چې کوم دی میوه روپیا باندې خرڅه کړه خو چې ورسو کې اخلي نو ورته ووایه د مور سره مشوره کوم زما سره به مشوره وکړي بیا به دا خرڅه کړي هغه چې بوتله نو واقعات داسې راغلي چې فرشته الله انساني شکل کې راغی راوستل وته به دا وخت او خصوص د روپې خراب نه دا وته چې په روپې خرڅو نو په رسا به تاسو نه مشوره اخلو ورته ورته مشورې څه چې واره کړه نه مشوره نه بلل کومه ته بولوي خپل ټول په یاد کا هم ته आवाज پاري مشورو کا سبب نه کوینا پدری را کا کوینا واپس چې کوم دی هغه به حضرت مشورې کو به معلومه نشي مو ته ورته کیسو په سبا چې بیا ته نو بیا چې کوم دی مور وته چې په ټول به خاصه کوم په سبا د مشورې نه نه خاصه بیا هغه فرشته انساني شکل کې راغله وته به دا واخصه او بسو باندې په روپیا باندې په 2 روپیا باندې مشورې باندې دوته بغیر د مشورې ته د سره خواص ورکو وېسنو بینا بیا ورته چې کوم دی راوست مور ته ورته چې څوک مور ته بچی داسې معلومیږي چې په دې کې ساحاس دی نو تاسو کاروګه چې دا بیا مو خاصو دا کس چې راشي نو تاسو ته نو کا چې ستاسو مشوره غواړم چې دا وا خاصه کوم دا به زما خیر یو کوي ساتم نو چې بیا په درې مورت باندې هغه کس راغی دا ورته وي هغه ورته وي چې وې ساته په دې کې بس تاخیري وې ساته نوې ساته کله چې دا واقعیا پیدا شو او بیا د دې واپس ګرځیدل نو دا غوا هغه اوصاف باندې برابر و نو ورته وی چې هله د خرڅو چې دا انار شي او دا سرمن مال د سرو ډکه قیمتي خرڅو نو ورته وی دا یې پیسې د چې دا سره په منډه دا مال پاتې دي نو وايي عدالت او هغه ور باندې چې د مسلمان دا ډکه کړل ورکړه هغه چې کوم دا غوړې چې د شو قاتل یو هغه واسي محروم شو نو بهر کې په واقعات چې کوم مفسرین ذکر کړي د مور او د پلار اطاعت د مور یو خبرې کومه ده چې زما د مشورې د بغیر ما خرڅاوه څومره خیال ته ورسېد نو خو چې ضروري شو کنه نو بیا کور په څه پوهېږي سړی ته دماغ کار نه دی ښه پلار خو د سره په څوک پیژني هم یو اوږد حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه نقل د آخر زمانې اوصاف ذکر کوي چې کوم دی قالوا صديقه وبعد آباءه هر انسان به د پلار نه لرې اوسېږي د پلار سره به څوک نه کېني دوستانو سره به ګرځي دوستانو سره به قریب وي په هغه به اعتماد کوي خو په پلار به اعتماد نه کوي مور به څه باندې پوهېږي د هغې خبره خو د سره څوک اوري نه دا تمام د تباهۍ سره نور خلک باندې څه کوي طالبانو تاسو د خپل مور او پلار قدر کوئ دا داسې نعمت عظمۍ چې دا به نه ملي لږ وړاندې چې کوم د پیر صاحب زوړ بقا نور الله مرتضه په څومره وبرګېد دومره سپین دي بیا هم د هغه مور کیسې کولې ورته یې ژړل د مور کیسې کولې ورته یې ژړل همدغسې به تاسو دی بیا چې که یو سړی د اتیو کالو شي د سلو کالو بوډا شي که دی څومره سپین ږیری دی خو څومره بوډا دی داسې څومره بوډۍ ښځئ خدای چې د خپل مور کیسې کوي دی ورته ژاړي د پلار واقعات نو هغې ته به ژاړي دا داسې نعمت دی خو چې کله نعمت وي انسان سره قدر دی چې نعمت نه وي نو بیا قدر پیدا شي
نو الله فرمایي کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله بشک الله پاک امرکم تاسو ته امر کوي ان تذبحوا تاسو علاله کې بقره تنوا دوانه تعبیر دي کې تذبحوا لنا مسابح تعبیر راغلی وقلینا وبذبح عظیم د ګډ متعلق کوم ذبح راغلی دا د دې وجه د شریعت دی چې ګډان او وایي دا به حلالي دي ذبح او د اوخ متعلق نهر راغلی نهر او ذبح کې فرق نهر چې کې هغه په ولاړ او ذبح په لاس کې ساري بسملای که عکس وکړې شو چې نهر کې په لاس ته او ذبح کې په ولاړ جایز ده او کراهت نه مکروه دي یو فرق به مدد چې نهر دا یو گزاري او ذبح دا بار ذبح دا بچاړه راکړي دی باندې او نهر یو تیرا مستری باندې صرف یو گزاري دا فرق دریم فرق دی چې نهر سم په ولاړ وي یو گزاري نه هغه د سینې سره نږدې کوي چې گزاري او ذبح چې کوم دا هغه د سینې سره نه هغه د حلقوم سره پرې سره باندې دا درې فرقونه د ذبح او د نهر په دې کې کو به فرض عکس وکړي شي نو بیا جمهور ته جایز وي خو دومره د چې کراهت به مکروه کوي د ذکر وجه دا چې د بو متعلق ذبح راغلی ده د ګډو د کیسو متعلق ذبح راغلی ده او بخار متعلق هو النحر بعض حضرات هو النحر معنی کې پناه ورته ډیر سره د پاکه نحر راغلی نو قالو دی ورته اته تخیدون آیت هم دي شی وسو واپټو وسلام نو کې زمو سړی باندې او ته والا لکه قال موسی علیہ السلام اعوذ بالله انا وعد الله بری ان اكون شمس من الجاهلين تناقونا ټوکی دا د ناپوه خلکو کاری ان شاء الله خپل مقامه کې راشي یو ټوکی کوي یو خوشتبی ده ټوکی دا ناروالي ده د جاهلو خلکو کار دی خوشتبی دا جایز ده او فرق دی چې ټوکی عموما دا باطلي او خوشتبی دا جایز وي او حق خبرې خو د انسان ذهن و نظر ته رسي خوشتبی دی مثال په ډېر مثالونه احادیثو کې ذکر دي یو مثال نبی کریم علیه السلام راځي ګډې ناس سره تاسو یو کې دا څوک ویجی دا پلان یې راځي ها اجازه کې به ګډې ګاډي نه نو سره یې جوړ شروع لږه پیغمبر علیه السلام خبر شو ولې وی نو وی چې دا ګډې په جنت کې پښتا وای ما څه وړې ما ځان برباد کو جنت ته ورسره دا خوشتبی ده پیغمبر علیه السلام متوفر په جنت کې ګډې ګاډي نشتا ان ارشدنا هد انشاء فجعلناهن ابکارا دا ګډې به اته پیغلې دا ګډې به په جنت کې په پیغلې به ګډې کوي خوشتبی دي نو دا حقیقت کې رښتیا وي خو د سړي ذهن ته راشي دا خوشتبی پیغمبر کړي جایز او ټوکې پیغمبر نه دی کړی دا ان اكون من الجاهلين قالوا لي متى ادعو لنا فلزم غفار فكفر نبي يبين لنا چې بیان کې زمو غفار ما هي سكر دعوا قال موسى عليه السلام انه يقول بشك الله انها بقره بشك دعوا لا خالد هل به شي کټوالي دا چې عمر کټشوي نو معنا دا بډای نه ولا ذکر قوم جوان دا عوام دا برابر د بین ذلک الذي فمنس کې فعلوا تاسو کې ما تورنا چې تاسو ته امر کې دي شي عمر معلوم کوي بډای هم نه دا او بالکل معشوق هم نه دا سوال اول قالوا دې ادعو لنا ولزم غفار بکيو بلغ يبين لنا چې بیان کې زمو غفار مال او نو حاصل کړي رنگ دوا اوسې صفات ذات معلوم شو چې جوان اوسې اوصاف ذکر کوي چې وصف یې څنګه رنگ قال موسى عليه السلام انه يقول بشك الله وانها بقره بشك دايوا وهذا صفراء سياده فاقع خالص لونها رنگ دي رنگ خالص زیات دی بل رنگ کې نشته تسر الناس ودین خوشاله کی کتل کولرا چې سړی وته پوری په دې رنگ باندې ستګي خوږي تسر رو دې کې سدیر دا راځي دې بقره تسر الناس ودین خوشاله کی دلبتر ناصرین کتل کولرا ناصرین مفعول دي چې څوک وته پوری هغه خوشاله نو ځکه او تسر کې سدیر دې لو ته هم راځي نشي دا واسیړه ده تسر دا سرنګ دې چې خوشاله کوي کتل کولرا اشکال دا پیدا کیږي چې لو خو به دا مذکر دی او تسر خو د مؤنث یې د نسب ضمیر لو تراجی شي د جواب دې دا دی چې لو دا مذکر دی خو مصاب دی حاضنی تا دې د ویل شي اکتساب د تانیث په اضافه سره
اکتساب د تانیث په اضافت سره لور مذکر دی او چې مضاف شه حاصل یې کا هغې د کسب د تانیث وکړو چې کسب د تانیث یې وکړو د سور وکړو د ضمیر ځکه د تانیث راجع شو قالو دوی ادعو لنا وبله زموږ دپاره یبین لنا چې بیان کړي زموږ دپاره ما هي څنګه د دعوا د هغې عمر ذات معلوم شو صفت یې معلوم شو مزید چې کوم دی تپوس کوو ان البقره بېشکه دا تشابه ګډوډه شوه علینا په موږ باندې وإنا بشکه موږ انشاء الله که د الله خوښه شي لمهتدون موږ به لار حاصل کړو د هغې اعلی راولو ته نبي کریم علیه السلام فرمایي که دا انشاءالله ټکی نه وی ویلی نو دوی به دغه تپوسونه کول الله به جواب کو دوی به تپوسونه کول الله به جواب کو او دا مسله به دا حل شي چې کله دوی انشاءالله ووی نو الله ولا مسله حل کړه نو قال موسی علیه السلام انه یقول بشک الله وی انها بقره دا وعد لا ذلول دا جوتی نه ده یو داسې څاروی چې هغې باندې کار شوی د هغه ته به جوتي څاروی وایي یې ویې کړې ده نو وایه چې ته سهار راولې هغه په خپله به ځای ودرېږي او جب وله په سر کېږي یې وبه شروع کړي څاروي کار کړی دی نو تا پې ارټ راښکلی دی هغه راوله او ډایرکټ هغه د ارټ په ځای کې ودرېږي او درګۍ وله په اوږه کېږي بیا خپل ارټ شروع کړي دې ته ذلول ورته وایي دې ته جوتي څاروی وایي دویم هغه څاروی چې کار یې نه یې کړی نو بیا هغه ته اړي ورته یوانۍ کړي ځکه هغه ته ودرېږي جب په سر کښې نو هغه نه ګري که په زور ورته په درې کسه باندې دا جب په سر کېږي په کې ویې کړي نو هغه اخوا ته چې کوم دی خولې وباسي دا بل دې خوا خولې وباسي خو هغه نه ودرېږي نو مجبوراً زمیندار چې کله داسې کار کوي نو یو ویه ورته راولي جوتي چې هغه صحیح دا بل ورسره پکې دا نه وی ودرېږي نو هغه صحیح ویه سم روان دی دا بل ځان سره راکاږي ورو ورو بې چانس نه کېږي نو لحاظه دا ضرور ده ځکه څه کار یې نه دی کړی توسیر الارض چې واړوي ځمکه واړوي د ځمکه اړول یې ویې نه ده کړی ولا تسقي الحرث او یې اوبه کړی دی فصل ارټ یې نه دی راښکلی چې فصل کې اوبه شي مسلمة الدار غدا کم څاروی چې یې ورکوي ارټ راکاږي نو هغې باندې دا هوګې خرابې شي هغه خرابې شي نو داود هغه کې جوړ شي نه چې دا مسلمه دروغه ده لا شیته فیها نشته صداق په دې کې وړاندې مسله دا وویل چې بقره کې دا کار دپاره د جنسیت ده مذکر مؤنث دواړو باندې اطلاق کېږي تی په مذکره معنا کولی شي مؤنث سره معنا کولی شي البته دې صفاتو ته چې وګوري چې توصیل الارض ځمکه اړول یې وله تسقي الحرث اوبه بارډ رایستل دا د ویي کار دی چې هر کله دا صفات د ویي دي نو ځکه شاه شرفدي رحمه الله معنا په ویي سره کوي قالوا دی ورته الان اوس چې تطهرتم بالحق بالحق سره فذبحوها بالعرق دعوا وما كانوا نوری خریب يفعلون چې دای کړي وي وإذ قتلتم نفسا کله چې تاسو قتل کړئ او نفس فدارأتم فيها دوه قول دي باندې یو قول دا چې دا مخکې او دا دواړه یو واقعه نو بیا تقدیم تاخیر دی اصل د واقع لومړی سر دا دی چې سړی مړ شو دی درخواست وکړو او موسی علیه السلام ورته ویل غواړه نو هغه وروستنۍ حصه وه دا د واقع لومړۍ حصه او دا تقدیم تاخیر وکړی شو ځکه د قرآن دا طریقه ده چې دا چېرته هم واقع مفصل نه شي کولی او چېرته هم واقع مرتب نه شي کولی که دا مفصل او مرتب واقع ذکر کړي نو بیا خو دا د قصو کتاب شو قرآن د قصو کتاب دی بلکې مکررات واقع ذکر کړي خو لږه حصه کوم ځای چې څونه مقصود وي صرف هغه ترې راغلی نو دلته تقدیم تاخیر وکړی شو مقصود جدا و هغې نه دلته مقصود جدا دی هلته دا چې ګوره په دې کې چون چې را د الله په احکامو کې د پیغمبر په اطاعت کې داسې دي او داسې او دلته چې کوم دی د مړي مسله ذکر کوي دوی ته تنبیه ورکوي چې د الله قدرت ته وګوره او ستاسو دې لوړو کلکوالي ته وګوره نو ځکه نو بیا حساب وروسته حصه مخکې شوه او دویمه دا ده چې دا بېل واقعات دي هغه واقعه بېله ده دا واقعه بېله ده هغه واقعه جدا وه اصلي نه و موسی علیه السلام دوی ته ویې تاسو غوا حلاله کړئ ولې ورته ویې ځکه دې خلکو کې د غواو محبت او د غواو د عبادت اثر کله چې دوی هجرت وکړو یو غوا باندې هغې د سکي عبادت نو دوی ورته ویې اجعل لنا الها کما لهم آلهه ګور هغه ځای کې امدار باندې کړی بیا موسی علیه السلام کور ته لاړ دوی بیا د سکي عبادت کړی نو موسی علیه السلام د دوی په خپلو لاسونو باندې د دې معبود عجز هو نو ورته ویې تاسو دا غوا راونیسئ حلاله کړئ
کوم شی چې ته په خپله حلالې نو څنګه خورې شي د دا اصلي حکم موجوده او دا وروسته چې ذکر کېږي بیا دا جدا حکم دی چې سړی په دوی کې ورډ دی نو فقلنا من ورته ووې قد هرأتم لږ اختلاف وکړو یو یې تا وجلې بل یې تا وجلې والله مخرج الله ښکاره کوونکی دی ما کنتم تکتمون هغه چې تاسو پټوئ نو فقلنا من ورته ووې اضربوه تاسو ووهئ دا میت نو میت دا خو مؤنث دی دا میت نه مراد شخص باندې اضربوه تاسو ووهئ دا میت چې دا شخص دی ببعضها کواقیه یو وایي نو حاصلې براجې کې بقایې ته وباسي الدعاب دغوا باسي الدعاب رواله دا مړې وې د مجردي شي قاتل کو مخې اکله دا واقعیه بیره کې به حاصلې راځي کې میت ته نفقلنا من قتل ضربوه تاسو وهي دا شخص ببعضها فباسي الدعاب دميت كذلكم دارك يحيي الله الموتى جمدكي الله مړو ويريكم خي تاسو ته آیاته نخد قدرت لعلكم تعقلون دغه پاره چې تاسو پوه شئ دا الله دومره لوی قدرت یې وکړ الله قدرت انسانو پوری پټه کټه اثر وشي الله وی تاسو کې اس اثر ماش نو چې ګور په دنیا کې لټو ته لک سیس کہانی ده الله وی دا کہانی هم په دې قسمه کې سره سره راغواله کښتي اساسو په دې ورونو کې یو دا راغواله وکړي ثم قصد قلوبكم بيسخش سړونه من بعد ذلك پس دینا چې الله پاک دا وړي جب دیکھو الله دا انعامات پتا سو کړو وهي پس داړو نستاسو کې حجاره پشان دکانیو کانه کله د سې لیک او اشد قسوا یاسیات پکلکواری کې دکله کړه پیغمبر علیہ السلام پناه مختلا نن عین لا ينفع وقلب لا يخشع هغه علم چې باغ کې پیدا دی هغه چې الله نه بقیه دی پیغمبر دې نه پناه مختلا هغه علم چې دا کې خشیت او یره پیدا کی هغه مفید علم هغه چې الله نه یریږي هدا دی نو دا مفید دی عادت له صح دا دوی عیب دی نو صح نه پناه پړه کوي دا اوسړه او چې بس دې کنه غریبانو سره د دې سره ناس ته پاس کاوه د دنیا نه اجتناب کول وړاندې سره بس دي او چې څومره دنیادار خلکو سره کې متکبر خلکو سره کې دا هي اثر وړاندې سره سختي وان من الحجاره بشك بعض ذكرنا لما خامخها يتفجر منه الانهار جاري اذا غنى نهرنا کاړېږي هغه د هغه نه ویریږي اوبه ته روانې شي پښې ته جاري شي آپے وَإِنَّ مِنْهَا بِشَكَ بَعْضِ لَكَارْ لَمَا أَغْرِيَ الشَّمْسَ وُجْوِي وَيَخْرُجُ بَصْرُهُ مِنْهُ الْمَاءُ دَاخِلُهُ وُجْوِي داخل لگے لگی اوپر روانش دریم قسم وَإِنَّ مِنْهَا بِشَكَ بَعْضِ لَمَا خَامَخَهَا غَلْيَهْبِطُ لَغَړِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِذَا لَا دَيَارِنَا دا کانی دا الله دا ویری دا قرض سان را پریوزی بخکر روان او دا فکر کې ډېر قضایا دي کما قرآن مقدس کې دې ته قضایا معاملات او منطق کتابونه باندې ویلي معاملات دي معاملات دا چې قرآن کې داسې احادیث کې دا کلیات نه اوس مثال په تور یو سړی دا برکان غر په سر باندې ناس ته تماشا کوي چې کوم یو کانه راغلی خو دوه کته لکه دا کانه هو وروته او الله وی دا کړي چې غړي زمانه یې دا ما ورکړو دا خو ما ورکړو نو څنګه چې کوم دی دا الله دې ته تاسو معاملې وکړه دا کانه چې غړي یو کانه دې داسې دی الله نه یې بل پتر راړي بل وغیر راړي بل بداسي بل باندې کرستلې شي غړي باغ خپل کار او په دې کارو کې داسې دي چې د الله د یاري نه مو لګړي معاملات دي یا حدیث کې مثال راوړل نبی کریم علیه السلام فرمایي دا باقي چې باندې نو تاسو باقي ته کنځري وکړئ یو خدای مسله ده چې د تاموس تاریخي او بیا ودا چې دا باقي باندې وي نو د پرشتي وي نو د پاک وي نو دعا وکړه باندې چې باقي پرشتي وي دا د نیکانو مجلس دی دعا وکړه او خرچ اړیږي چې کوم د نوذ بالله باندې ځکه خرچ اړیږي نو دا شیطان وی نو دا اړیږي نو پیغمبر علیه السلام وی دا باندې چې باندې یو پرشته ولیدل او خرچ اړیږي نو شیطان یې ولیدل دا څه کلیه نه ده دې ته معاملات وي نو یو مثال پتاون خر دې نو چې هغه خر وی نو خامخا به دا خر غخري ته اړیږي نو د شیطان دې باندې چې متوري مثال بل باندې وی نو خامخا به د باندې هغه په بتاوی دا باندې چې بل باندې ته تاریخ خو باندې دې په اشتغال نه دی
دا مهملات ورته وایي. نو دې وجې نه دا منطق هم لازمي سیستم ولغه یعنې په دې غونډو کې بیا خطا معنا دا ده چې دا باغي بام وایي نو کله به داسې چې دی فرشته وي او کله کله به چېرته باغي دی د هغې ته به وي داسې چې کوم دی خر چې اړېږي نو دا شیطان وي کله کله به نور څه عارض هم وي. دې ته قضیه مهمله وته محصوله نه ده، کلیات نه دي. نو دارنګې دلته هم دا مهملات دي. او اشد قسوه نو سبا کې دا دی چې يحمد من خشيه الله فما الله ندى الله قد بغافلنا خبر عما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ. افتطمعون آیا تاسو تمه کوئ ایؤمنوا لکم چې دوی به ایمان راوړي ستاسو لپاره. مسلمانانو ته الله وایي د دې اهل کتابو د ایمان نه بلکل بېغمه شه. دا ایمان ده د دوی پلار په نیکه باندې کافر خلک. فقد كان فريق تاقي سروي وبدل منهم تدوينا يسمعون لقول كلام الله الله كلام ثم يحرفونه بدله من بعد ما عقلوه بس داخل جدي يشول خبو يشول كده الله كلام دې دې تحریف کو وهم يعلمون او دې کویدل خبو یدل به داخل تحریف کو اوس دا تحریف به څنګه کړي لفظي کا معنی نو دا لفظي تحریفات یې وکړي او معنوي تحریفات یې وکړي ټول یې کړي هم لفظي او هم معنوي. په دې باب کې چې د دوی تحریفات ته ګوري د ټولو نه بیا ډېر مفید دا د رحمت الله کرامي سي کتاب دی اظهار الحق ودوي. اظهار الحق د رحمت الله کرامي د هندي عالم وي د کتاب دی چې کوم دی نو بیا هغه ډېر څه مثالونه د هغې ذکر کړي. اصل کتاب چې کوم دی د اظهار الحق دا په عربی کې دی. اوس دا عربي موجوده نه میلاږي. تقي صاحب دا د موضوع کې ترجمه کړې ده نو عام مکتبو کې دا ترجمه د اردو میلاږي او اصل کتاب دا په عربی کې دی. دا د هندوستان عالم رحمت الله کرامي سے ډېر کلک عالم نو داسې مسله و چې دلته کله دا انګریزانو نو په دې کې دوی یو عالم کوم چې مثال د دوی پادري وو نو ډېر زیاتې چې ډولوات مختلفې ژبې درلود او ډېر زیات چالاکه سړی نو چې کوم ځای کې به دا عالمان او څوک داسې مسلمانان کتل نو هغې سره بحث او مباحثې او دا خلک یې ګمراه کول او تکړه هم و چالاکه هم و جدونه هم ډېرې ورته خو الله جل جلاله د خپل دین د دفاع دپاره چې د هغې دپاره انتظام کړي الله دغه عالم پیدا کړو رحمت الله کرامي دا ډېر زیات قابل سړی و نو د دغه قادر نه خو دا ټول هندوستان ته او رحمت الله صاحب چې بس راوسته که نه نو هغې مجبوره کړو هندوستان یې پرېښود او وتښتېده دا وتښتېده چې کوم دی لاړ بیا دی لاړ سعودي ته نو عربو سره هلته بیا دا خلک ګمراه کول او اسلام نه دی بدبخه کول د نه چې کوم دی بل خو اړول دا وراني کول نو هلته عربو مولیانو دغه جواب نه شو کولی ځکه سره ډېر چالاک و د حج مقدم رحمت الله کرامي دی ته حج هغه وخت کې د دوی بادشاه سلطان عبدالحمید نو سلطان عبدالحمید چې کوم دی هغه اعلان وکړو څوک شته چې دې سړي سره خبرې وکړي نو څوک داسې ونه چې د هغه سره خبرې وکړي دا د هندوستان عالم په حرم کې ته اعلانوي زه به ورسره خبرې وکړم نو بادشاه خیر چې ستا هندوستان سړی یو داسې خبره سرټر باندې وکړي نو خبرې به وکړی شي که نه به د ښې خبرې راولم دې حج ته تلو حرم کپړو کې د هغه راوست خو ده ته یې وویل چې هغه راولي نو دا به نه وایي چې تا سره څو خبرې کوي ما به ورته نه ښایي نور راغله یو سړی یې راوستم بیا چې راغی مجلس ته نو ده په خپل ځان سر باندې کپړه اچلې وه نو هغه نه لیده چې دا څوک ناست دی نو دغه پادري خپلې خبرې شروع کړې هغه چې خپل په اسلام باندې څه اعتراضونه وو سبق واسو دا تمام قرآن باندې اعتراض او پیغمبر باندې دا ټول یې وکړې چې وایي کړه چې کوم دی د هغه نمبر ختم شو او رحمت الله کرامي صاحب د سر نه کپړه لرې کړه ده چې رحمت الله وکړو چې هغه ورته وکتل ډایرکټ پاسې ورته ویې کېنه ورته ویې ته ستا د وجې نه خو ما هندوستان پرېښی ستا راپسې دلته راغلی ته خو کېنه او زما خبرې ووره بس وتښتېد نو کېنه ناست بیا دلته سلطان عبدالحمید ورته وویل چې ته په دې باندې کتاب ولیکه نو بیا د کتاب لیکنه اظهار الحق او بیا هلته د یوه زنانه وه هغه هم دا ډېر خوښ شو بیا هلته د مدرسه چې کوم دی شروع کړه مکه مکرمه کې مدرسه السولتیه ورته وایي نو بهر کې د هغه وخت یې خو بیا ما تپوسونه وکړو په دې وخت کې څوک داسې خاص نه پېژني
نو د ده په نوم باندې بیا دغه مدرسه د زنانو هم مکه مکرمه یو محله کې وه. نو ده بیا دا کتاب لیکلی دی اظهار الحق. د دې خلکو هغه تحریفات او د دوی هغه رواني دی پکې راجمع کړي دي. اصل کتاب عربی کې دی، اوس هغه عربي والا دونه پاکستان کې نه مېلاوېږي، نو دغې صاحب هغه اردو ترجمه کړ، دا ترجمې شتې. نو مطلب یې دا و چې دا تحریفات یې ګوت بیا په دې کې کافي شي. وهم يعلمون او دې خلکو ویل وایي الذين آمنوا کله چې دې مخامخ شي د هغه کسانو سره چې مؤمنات دي، نو قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی. واذا خلا کله چې دوی لاړ شي، کله چې دوی یوازې شي، بعضهم بعض الی بعض نور سره قالو دوی ورته وایي اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوئ دوی ته بما فتح الله علیکم هغه چې کولو کړي دي الله تاسو ته. بعضې کسانو به مسلمانانو ته چې هغوی د ایمان په راوړو د بیا به ورته ویل ستاسو پیغمبر ستاسو غلام دا ټول حق دي. صحیح دي، خو زموږ دا خلک یې هسې نه مني. د دې مشرانو به ورته ویل تاسو داسې ولې ورته وایئ چې قرآن حق دی، پیغمبر حق دی، چې تاسو دا ورته ویل قیامت کې راشي نو هلته به ستاسو مقابل کې دعوت دایر کړي چې ولې تاسو موږ ته دنیا کې نه ویل. الله خو تاسو ته دا علم درکړی د قرآن د پیغمبر د اسلام چې دا حق دی، خو دوی ته دا خبرې مخ ښکاره کوي. بما فتح الله علیکم هغه چې کولو کړي الله تاسو ته یحاجوکم به دپاره دی چې دی په حجت بازي وکړي تاسو سره جګړې وکړي تاسو سره په دې عند ربکم په نس طرف ستاسو. افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهېږئ چې تاسو قیامت کې خپل بد مقابل په خپله جوړئ؟ الله فرمایي زه ټیک ده ته خو به دا خبرې پټې کړي د دوی نه، ولې زما نه پټوی شي. اولا يعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله بېشکه الله یعلم پوهېږي ما یسرون هغه چې دوی پټوي وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي. وړاندې مو هلته خبره کړې وه چې په دوی کې یو مولیان دي او په دوی کې امیان دي. د مولیانو کار پیدا و چې دا پټول، د مولیانو کار خو د تحریفات، د مولیانو کار خو د چې ترسون انفسکم. اوس د دوی د امیانو د هغې حال ذکر کېږي. ومنهم بعضې په دوی کې امیون امیان دي لا يعلمون الكتاب دوی نه پوهېږي په کتاب، د خپل کتاب علم او د هغې مسایل ورته معلوم نه دي. البته الا اماني مګر تش امید دی، صرف امید دی. یعنې چې موږ د داسې خلکو اولاد یو که نه زموږ چې کوم دی پلرونه پیغمبران وو، یعنې چې موږ خو داسې خلکو اولاد یو چې اولیه وو. بس صرف په دې څنګه چې مثال زموږ مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو دا خو چې کوم دی بهتر امت دی، موږ د پیغمبر امتیان یو، زموږ پیغمبر خو دا خو چې کوم دی سید الرسل دی. په دې امیدونه کې پراته دي. ٹھیک ته چې پیغمبر علیه السلام سید الرسول دی، امام الانبیاء دی، دا بهتر امت دی، خو دا امت چې بهتر دی خو پس کردار بهتر دی. ته خو هغه کردار نه پېژنې، ته خو پیغمبر د سره پېژنې نه. نو چې نه پیغمبر پېژنې نه هغه کردار پېژنې نو څه شي بهتر شي؟ دا هغه صرف امید کې ورته وایي. دغسې به دوی ته امیدونه کوي الا اماني. وإنهم عن دې ما يظنون مگر صرف ګمانیان دي. فویل للذین بس حلاکت دی هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب. دوه قسمه خلک مجرمان شول، یو امیان دي بل مولیان دي. کوم چې امیانو د دوی دپاره سزا مختصر ذکر کېږي. الله فرمایي منهم الا بس صرف ګمانیان دي. نو هغې خو یې ملا وګوره، ملا دپاره درې قسمه سزا ذکر کېږي. وجه دا ده چې دی پویه دی او په غلطه روان دی، دی پویه دی په غلطه روان دی، نو د هغوی دپاره درې قسمه سزا. وویل پس هلاکت دی للذین هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې دوی لیکي کتاب بایدیهم په خپلو لاسونو، تحریف یې وکړو، محرف یې ولیکو. ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا د الله د خوا نه دي، هذا دا حکم من عند الله، دا حکم د الله دی. او پکې هغه حکم خو د الله دی. انشاءالله ډېر مسایل به مخکې راځي چې را د مثال په طور څومره حکمونه بدل کړي دي په هغې لاس ایښی دی. داسې ولې کوي؟ یشترو به چې دی واخلي په دې سره ثمنا قلیلا پیسې د دنیا لګي. ویل لهم یو ویل دویم ویل لهم هلاکت د دوی دپاره مما کتبت هغه چې لیکل کړي ایدیهم د دوی لاسونو. ستا دپاره هلاکت چې پیسې دې واخیستې، ستا دپاره هلاکت دا لاس دې هلاک شه چې تا دا حکم غواړو. وویل لهم هلاکت د دوی دپاره مما یکسبون هغه چې دوی کسب کوي، دا کسب دې ممحا ناروا، کسب دی ناروا، لاس خوځول دی ناروا، ستا دپاره هلاکت. درې قسمه سزا دوی ته وذکر شوه. ویل دا اسم هم دی او دا وصف هم دی. اسم شي دا په جهنم کې یوه کنده ده، ویل هغه د جهنم کنده. ویل وصف شي بیا معنا خرابي بربادي، ویل دوی دپاره خرابي ده بربادي ده.
که چېرې راوایي اسم شي بیا خبره روغه ده ځکه دا اسم دی او مبتدا ده او للذین یکتبون دا خبر دی بیا خبره ټیک ده او که دا وصف شي دا چې وصف شي چې کوم دی نو بیا دا مبتدا ورته کېدل صحیح دي ځکه چې مبتدا لپاره تعریف شرط دی دا خو وصف دی په دې کې تعریف نشته نو بیا څنګه مبتدا شي نو جواب دی دا دی دا صحیح ده چې د ابتدا لپاره تعریف شرط دی خو لیکن بعضې مبتدیات د دې نه مستثنا دي دعا کې مستثنا د دعا د خیر دعا د شر دا مستثنی په دې کې تعریف شرط دی دلته داخلي دي فوائد داخلي دي دعا د مبتدا نه کېرم مبتدا شي نو ټیک ده همدارنګې دا د تعجبات او د امور غریبو نه دی که دا د امور غریبو دی نو که نه کېرم وي نو مبتدا واقع کېږي ویلی شي ذکر ذکر یتکلمون بقرة تتکلمون شجرة سجدت شجرة مبتدا ده سجدت خبر ده ذکر یتکلمون ذکر مبتدا ده نکره ده مبتدا واقع وجه دا چې دا سیز غریب دی ذکر یتکلمون شرمخان خبرې نه کوي عادي شرمخ خبرې وکړي شجرة سجدت ولې سجده وکړه ولې سجدې نه کوي عقیدت کا شجرة سجدت غریب خبره ده نو کنه غریب ټکی نکره مبتدا شي مبتدا واقع کیږي وقالوا دی ویل تمسنا النار هرگز به مسنه کې موږ لپاره او الا ایاما مگر څو ورځې معدوده پشمیر ورځې دا شمیر ورځې سوي یا بيدا یره چې زموږ د ګورو سروي ورځې د سپي عبادت کړو موږ به دا 40 ورځې جهنم ته ځو بس دا 40 ورځې موږ جهنم ته ځو بیا به موږ جهنم ته ځو دا الله وکړه دې اقواس ولقد اخذتم عند الله عهدا ولتاسو سره الله په دې وعده کړی چې 40 ورځې به تاسو جهنم ته ځئ او غریب دا چې د سپي عبادت دې نیکه کړي تا خو نه دی کړی نو دا نیکه په عمل باندې تاسو جهنم ته ځئ نو دا نه کې غلط دوی د ځان نه چې کوم د تاسو روایت جوړ کړی چې د دنیا دا کړه د دې لپاره وزر کاله عمر دی وزر کاله په دنیا کې بیا بداوي او چې هر کله وزر کاله دی نو د هر زر کاله په عوض باندې یو ورځ جهنم ته ځو د هر زر کاله په عوض کې با یو ورځ موږ جهنم ته ځو نو ورځ به موږ جهنم ته ځو بس ایام معدودات څو ورځې دي پښمیر دا عمر راغله وجه دا چې اول خو د دنیا وزر کاله عمر دا چا ویلي چې دی وزر کاله عمر دی مولا قاری وغیره وی دا تمام موضوعات ام یو حدیث ابو داود کی ذکر ده نو قبل بیا چې کوم د خپل مطالب هغه دا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی امت ته چې کوم الله بندا نه عاجز کوي چې د 1500 کال عمر ورکړي دا بنا مطلب دا دی زما د امت کم از کم به الله دې 1500 کال عمر ورکړي اوس اخو انتها دا کې تذکرہ خو نشته خدا نه چې زما امت الله مسلو کال کې ختم په 200 کې ختم کینه چې څه نه ختم کم از کم بدل 1500 ورکړي کم از کم بدل 1000 کال عمر ورکړي اخو ته به الله خدا چې څو ورکړي لہذا دا حدیث دا مقصد دا مقصد نه چې ګیره دې امت په ټوټل 1500 کال عمر او 1000 کال عمر دې په دنیا وړاندې کینه چې نه وړاندې دا هیڅ مطلب دا څنګه دوی د ځان نه خبرې جوړې کړې وي چې وزر کال د دنیا عمر دی او د هر زر کال مقابل کې به یو ورځ موږ جهنم ته ځو نو ورځې به ځو دا اصل له ټول لپاره هم څه دنیا نشته چې اول د دنیا وزر کال عمر داسې نشته دویم ټکی دا دی چې تاسو لازمي ده چې د زر کال مقابل کې دا یو ورځ ځي جهنم دا هم څه نشته درې دوی مطلب چې زموږ لرونه نیکونه دي هغوی سره الله وعده کړې وه الله يعذب بنيه الا تحله القسم زبستا اولاد د عذاب نه ورکو دا سره وعده کړی و چې ستا اولاد د عذاب نور کوم الا تحله القسم نو الله قسم کړی دی چې ان منکم الا واردوها یو قسم نشته مګر دا ورته جهنم ته ځي بس هغه سره د ورتګ دی چې ورشو الله خپل قسم سره ورسي نو د تک نشته نه ایام معدوده ولورتوي اتخذتم ايات سواسط عند الله تعالى من بني عهدا وعدا
ولې الله د سره وعده کړې ده نو کله وعده کړې دي فلا يخلف الله هرگز خلاف نکي الله پاک عهده د خپل وعده ام تقولون بلکې تاسو وایي علی الله الله باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو نه پوهیږئ دا جهنم چې کوم دی نه د ورځو دی او د سلويختو دی او نه چې دا پلار او نیکه باندې دې تلاشي شي نه قانون د الله نه دی الله قانون ذکر کوي بلا جهنميان دروغه جهنميان دي من کسب چا چې کسب کو سیئاتن د ګناه د پلار نو د نیکه نو زمانه نو خپل کړه چا چې کسب کو د ګناه او د ګناه کولا او احاط به احاطه کړ په باندې خطیئته دا ګناه او ګناه کې راځي شو کافر اولئک قد کسب اصحاب النار خالدون هم فيها خالدون دې په دې کې همیشه تخویف اوس بشارت والذین آمنوا وکسبوا بالایمان وعملوا الصالحات ونیک اعمال کی اولئک اصحاب الجنه خالدون د جنت هم فيها خالدون دې په جنت کې همیشه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وقت من وأغسط وعد بني إسرائيل وړاندې هم د وعدې تذکره دا وعده چې کوم دی دا اخذ د میثاق د تورات اوس عام قانون چې کوم دا احکام دي دا احکام چې څنګه د دعوی لپاره دا وعده زموږ لپاره دا احکام دي بیا دلته مختلف احکام چې دي شاه ولی الله رحمه الله په دې باندې ځان یو مضمون ذکر کړی دی چې څه احکام د فرایض ولري څه د سنن ولري څه د مستحبات ولري نمن واغسط وعده د بني اسرائیل بنا لا تعبدون تاسو عبادت نه کوي الا الله مگر یو الله بکوي لا تعبدون دا کلام منفی دی او نه دا کلام خبری دلته مراد د انشاء دی په معنا د نهي سره لا تعبدوا الا الله الله منکی لا تعبدوا نو مراد د نهي د انشاء او لفظ د خبر دی نفي د لا تعبدون اوس د انشاء د تعبیر په خبر وکړې شو د نهي نه تعبیر په نفي وکړې شو نه ځکه دا نفي ابلغ وي د نهي نه نفي ابلغ وي د نهي نه یو شی موجود دی او موجود دی اوس په معنا کې بس کوو دا نه ده ویم شي دا چې دا د سره اینم دا شته نه چې کوم دی او ته بیا بل معنا کې چې وبس کل نشتا نو چې شته د سره وسی چې وبس کل نشتا دا ډېر بلیغ د دې چې سره وشته نه دا نه ده او نه دی چې وبې او ته بس نو الله پاک دا کمال د پر د نه په ځای باندې نه فزیکل کې لا تعبد تاسو عبادت نه کوئ الا الله وبالوالدين ودمور اولاد سره احسان خسلوک کوي دا بالوالدين جاری مجرور دا په چا سره متعلق دوستا په کچري مخکې وګوري لا تعبدون کلام بلتوي دا نفي کلام خبري دي نو چې دا خبري ورسره خبر نو بس وتحسنون بالوالدين احسانا مخکې خبر دا خبر دي او چې دې بلتوي لا تعبدون دا نفي په معنا د نه سره د کلام انشائي دي درست اشاره وکړه په عطف نوم دي واحسنوا بالوالدين احسانا واحسنوا بالوالدين کله چې لفظي کلام ته ګوري نو خبر دې رسول خبر دوه بس مخکې معنا ته ګوري کلام انشائي دي رسول اشاره وکړه واحسنوا بالوالدين احسانا نو یو مسله خدای دا چې الله خپل توحید مخکې ذکر کوي او د مور دا مسله احسان رسول ذکر کوي د دې مضمون ته اشاره چې د مور کا خبره مانه د مور کا خبره مانه صرف یو ځای چې د الله خلافي احکام د الله خلافي البته نه مانی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي لا طاعت للمخلوق بمعصيه الخالق ځکه الله خپل عبادت مخکې ذکر کوي عادتین علاوه پر د مور کا خبره اوس د مور او پلار سره احسان او دا وی اطاعت ان شاء الله تفسیر په سورۃ الاسراء کې ذکر کوو 23 نمبر آیت سورۃ الاسراء کې روان دي اته چې کوم دی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما د مور او پلار سره باندې ان شاء الله وذل قربا او د خپل خپلوانو سره ول یتام او یتیمانو سره ول مساکین او د مسکینانو سره د دوی سره احسان کوي دا خاص کسان اوس عام انسان یا د مور او پلار سره احسانو د ذل قربا یتیم مسکین سره احسانو دا عام خلک دې ته باندې بری وایو وینا وقول وتويل الناس انسانانو ته حسنا خیر خبر استاندار خبره کوا واقعي مصلات او تاسو قائم کيمون واو زکات ورکوي زکات دا وعده متنوا مستا ثم توليت بتاسو ګرځیدلې
کوم چې موجوده د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا خو نه د دوی نیکونو دا وعدې ماتې کړې ثم تولیتم دوی ته چې کوم د الله کتاب وي نو ثم تولیتم تولى آباؤکم ستاسو پلرونو دا وعده ماته کړې وه او د موجوده د نسبت کې وجه دا ده چې دوی د پلار په کردار باندې راضي دي پلار یې وعده ماته کړې ده دوی پرې راضي وو نو ځکه الله دوی ته نسبت کې تاسو وګرځېدل ورنه ګرځېدل خلاف کړي دوی ونه کړي الا قليلا منكم مگر لك تاسو چې وانتم معرضون تاسو اعراض کوونکي وإذ أخذنا ميثاقكم مخکې دوه وعدې ذکر شوې د تورات متعلق عام قوانین اوس یوه خاص وعده دوی نه بل اخیستې شوې په دې خاص وعده کې دوی سره درې خبرې پېښ شوې یوه خبره دا وه چې تاسو به خپل ځان نه قتلوئ د خپل ځان قتلولو دا معنا چې یو اهل کتابي به بل اهل کتابي ګوره قتلوي نه یو وعده دویمه وعده دا وه چې ته به خپل ځان د خپل کور نه نه وباسې معنا بل اهل کتابي د کور نه ویستل دا داسې دي چې دا خپل ځان ویستو نو بل اهل کتابي به نه ترګې چې هغه د خپل کلي علاقې نه وځي او دریمه وعده دا وه که ستاسو نه اهل کتابي څوک قید کې وی تړي خپل اهل کتابي به ازادوئ په هر شکل کې ازادوئ دا درې وعدې دي راخیستې شوې دوی دا مخکې دوه وعدې ماتې کړي او په دې درېیمه باندې عمل کوو هغه دا چې مدینه منوره کې دوه قسمه خلک اوسېدل مشرکین یو ته وی چې کوم د اوسیان بل ته وی خزرجیان او هغه مشرکان د نبی کریم علیه السلام باندې په ایمان او انصار باندې بدل شو په دې مدینه کې دوه پټې قبیلې د یهودو قوم دي بنو نصیر او بنو قریظه دوی خپل منځ کې مجا کړی نو دا یو ډول یو سما کې شو دا بل ډول د سره باندې شو د اوس او د خزرج په منځ کې 120 سال د دوی په خپل منځ کې لړایانې جګړې غټې غټې جګړې کړې دا دوه تربوران د قیله بچي قیله بیا دا قیله بچي دی او دا دوه قبیلې د غټې غټې جوړې شو په خپل منځ کې دښمنیان دي نو اوسیان دا د بنو قریظه ملګري شول او خزرجیان دا چې کوم دی دا بنو نذیر ملګري شول نو دا بنو نذیر او بنو قریظه چې یو سره ملګري شول چې اوس او خزرج په جنګېدل دوی به د هغې سره ملګري نو چې دا ملګري په هغې غالب کېږي هلته ورسره اهل کتاب دي نو هغې بیا هم تښتول هغې بیا هم د خپلې علاقې نه جلا وتښتول دا دواړه خبرې ماتې کړې بیا چې به کله د هغوی نه څوک په قید کې راغی نو بیا به خپل منځ کې دا اوس موږ د تورات حکم دی چې خپل اهل کتابي به ازادوئ دې چې پیسې راغونډې کړي خپل کتابي ازاد نو الله وی دې خبره باندې عمل کوي او دا هم ماتې کړي نو وی اخذنا هغه وخت چې مو واغستل میثاقکم وعد استاسنا یوا لا تسبقون دماءکم تاسو بلد په یو خبرې ویني نو بل اهل کتابي وجل کا داسې ذات وجل نو څنګه الله استخبل ځان یې خپل وینه متو یوا ومدارك بلا مغفر غي ولا تقتلوا انفسكم خبل ذات ما وجنا مسألة ممتازة چې بل وجل د مسلمان قوم حرام دي خبل ذات وجل قوم حرام دي شاید دې نه ماته دغه وعده ولا تخرجون تاسو بنو باسي انفسكم خبل ذاتنا من دياركم دخلوا قروننا خبل ذات نه استلمانا بل اهل کتابي و تخبر علاقه لا چلاوت کینا ثم اقررتم بتاسو اقراركم بدي وانتم تشهدون وتاسو بدي گواوي دا ثم دي ثم انتم بتاسو هؤلاء كسب تقتلون انفسكم تاسو وقت اول فلسادون من بل اهل كتابي ربنا وعدا ما تكرا وتخرجون فريقا تاسو بمثل يوادل منكم تاسو من ديارهم تدخلوا قروننا ندفع وعدا ما تكرا دا دو خبري ما تكري اوس دریمه خبره تظاهرون عليهم تاسو غلبه حاصل ولا باوي باندې بالاسم حقنا والعدوان او قزيتي یو سړی چې موږ سره زیاتې کوي نو دوه خبرې مخې ته راشي یو د الله حکم بل د بندګانو نو تظاهرون عليهم بالاسم د الله حقوق ما کړه ګناه او د بندګانو حقوق مو ما کړه والعدوان دا ظلم او زیاتې او کوم چې دریمه خبره وه وایاتوکم کبراس تاسو نه اساره قیدیان اهل کتابي بچا حقیقت کې کو نو تفادوهم تاسو فدیه ورکوي دا نه په خلاصي کې کوم پیسې راځي په خپل اهل کتابي باندې حساب دا هو د تسمیر شان وي تمام مفسرین باندې متفق دي
چې دا دوه وعدې مو ماتې کړې په یو مو عمل کوو وهو الشان دا دی شان وایي دلته چې هغې مرجع دی مؤنث کې ورته ضمیر حصه وایي مذکر کې ورته شان وایي محرم علیکم حرام په تاسو اخراجهم ویستل وایي چې دا ویستل حرام نو قتل په طریق او لا حرام قتل حرام ویستل حرام دا دواړه خبرې حرامې تاسو دا غي باندې عمل نه کوئ افتؤمنون آیا تاسو ایمان راوړئ په بعد کتاب په باسي کتاب باندې چې دی ورکول وتکفر تاسو کفر کوي په بعد په باسي کتاب باندې چې دا وایي قتل اولو او دا غي ویستل اوس دا چې درې وعدې دا وایي ستا شریعت او طبق شریعت زموږ دی نه بسان وجدي نه بل مسلمان وجدي نه بچي دا زموږ شریعت دی او دا کله چې مسلمان د کافر په قید کې راشي د خپل مسلمان په اساته دغه مسلمان چې د کافر په قید کې راغلی ټول ځي چې دا اساته او په مغرب یو مسلمان نارینه زنانه د کافر په قید کې وي تر مشرق پورې په دې غونډو داسې ټول ځي لکه څنګه چې موږ فرض دی دا به اساته دا درې وړه زموږ حکم دی هغه خو بیا په یو باندې عمل کو چې خپل کې دې آزاد او په دې ته به نه کو نو په دې درې وړه عمل نو په دې درې وړو باندې بل مسلمان قتلولو تاسو ګورئ په جنازو کې څه کوو په جوماتونو کې څه کوو په کورونو کې یو ځای مو پرېښودی چې هلته مسلمانان الوځي اخر دا چا وکړه جومات کې څوک داسې کوي برسرې منبر چې کوم دی عالم والوځي څومره انتهایي ظلم چې عالم دی که نه دا نفس علم دا ډېر لوی کمال دی نفس علم په دې وجه د امام بخاري په خپل کتاب کې ورغلی کتاب العلم ذکر کوي کتاب العلم ذکر کوي د روز نه د آیو نه مخکې کتاب العلم ذکر کوي هدایت القاري کې چې کوم دی شاهد دا ذکر کړي دا کتاب العلم ولې مقدم کړی دی وایي دا فضیلت د علم ته اشاره ده که په دې علم د عمل شته او که نشته خو دا علم نفس علم بهتر دی او په معمولي خبرو باندې پته نه لګي چې څه پکې عالم تقریر کوي چې عالم په منځ ولاړ دی او مولا صاحب هم لاړ او مقتدیان او جماعت سره پاڼ لاړ نه دا چا وکړي مسلمانانو پسې دي د بهر کې دا خو زموږ د مسلمانانو قتلول او بیا چې کوم د تنګول او شړل هغه به هر یو سره خپل کلی او محله کې کتې شي چې موږ روړ ته غري د خلار دوه کډې کور باندې شي کوشش وکړي دا اور څنګه دی له وځه ما ته شي اوسګاش د محله د بل څنګه وشا دا زموږ کې کار اکه چې درې صورت دی دې آزادول خو یو طرف ته موږ مسلمان لاس په کولټړو وسوي علي پیسې کې ورو دروا موږ خپل مسلمانان خرڅو دا زموږ کې کار دی موږ دا درې وړه باندې عمل پرې کړی بس دا الله احسان دی چې لا سجبت راکړي دا خدای الله احسان دی چې موږ دې سره کوم ځای کې پاتې نو الله فرمایي چې کوم دې دا حرام پتا صحابه تو ویلونه تاسو ایمان وروړي په بعد کتاب په باسه کتاب تکفرون به بعد تاسو کو پر کوي په بازو ازمو ستاشن سره نو زمو ستاشن په تو ویلونه په بعد کو نه دي وتکفرون بكله په دې درې ور احکام باندې زمو کو راځي وړه نه فما جزاء وسند بدل من يفعل ذلك على سوچدا کې من استاسونا چې باسه کتاب نه یو باسه نه اچھے پڑھنے میں الا خزي نگدانه د پر شرمندگی دا رسوئی د حیات دنیا پر ژوند دنیا کې باندې الله ذلیل کې رسوا بدی کی نماز پر ذات مقبول په یوم القیامت او ورځ د قیامت باندې یوردون دا واپس کوي شي الى شد العذاب اسلخ عذاب وما الله نجل الله بغافلين خبر عما تعبدون التي تسوى عمل کوي اولئك الذين لا يركسون اشتروا الحياه الدنيا واستجوبت الدنيا بالاخره مقابل الاخره اخرت پریخود دنیا واغستا فلا يخففون بششمك ولعنهم العذاب بين عذاب ولا هم ينصرون بليس رئيدار کې دیشي دا چې دوی کوم دا وراړ شو دا احکام یې ماتول نو الله د دوی اصلاح نه وکړ الله د دوی اصلاح نه وکړ نو د فضل لپسې انبیاء نه فضل لپسې انبیاء خدای نه بدل موجوده چې دا مسلمانانو راګر علما پکې نشته دا علما دوی ته بیان نه کوي چې دي علما ته لکه بیان کې همني نه الله چې دوی د فرات اولادي کول په فضل لپسې انبیاء راګر خدای نه دی بدل دا قرګي موجوده وایو چې
چې کوم خلک وراني کوي حکومتونه دي سیمه دي وراني کوي وایي الله د پکې اصلاح نه وکړ ولې نه ده کړې الله علما نه لېږي هر ځای کې ورته بیان کوي خو څوک یې کوي چا مطلب ده ولقد آتینا تاکي سبب ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا ورلپسې ولېږلو من بعده وروسته د هغې نه بالرسل په پیغمبرانو سره یو نه بل انبیا ورلېږلي او دا خو موسی علیه السلام اول تشریعي پیغمبر د دې بني اسرائیلو دی اخیری پیغمبر وآتینا ورکړو عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام ته چې زوی د مریم دی البینات واضح دلایل ورکړو موږ عیسی ابن مریم ته قرآن مقدسه کې زنانو کې صرف د یوې ښځې نوم ذکر دی چې مریم ده عیسی ویلی شي مبارک ده عیسی ویلی شي سید ده او مریم معنا د عابده د یوې ښځې نوم قرآن کې ذکر دی د بلې ښځې نوم پکې نشته او دا نوم چې ذکر کېږي په قرآن کې دا بعضې حضرات فرموي چې دا 30 مطلب ذکر دی بیا دغې لپاره دوه وجې دي یو وجه دا ده چې چونکې هر یو بچی د هغه نسبت کېږي پلار ته او د عیسی علیه السلام پلار نشته د چې پلار یې نشته ځکه د مور ته نسبت کېږي عیسی ابن مریم او بله وجه دا ده چې دغه اهل کتابو دا وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی چې عیسی علیه السلام د الله زوی شو او دا پیدا د مریم د څه معنی شو د مریم د الله بیبي ده دا د دوی د کلام صورت وګړه نو الله پاک د مریم د نوم بار ذکر کوي دا مریم زما بیبي وي کنه نو په مجلس کې څوک د خپل ښځې نوم نه اخلي تاسو غیرتیان په مجلس کې د خپل ښځې نوم نه اخلي نو که دا د الله بیبي وي نو الله به د نوم راغستو خو چې دا بار ذکر کوي دا د الله بیبي ده د الله عابده ده یعنې تاسو کې به څومره کسانو ودونه کړي چې یو کس پاسې کوي چې پاکانې ښځه نه یې داسې نه شي دا هر انسان کې غیرت کې څوک د خپلې ښځې نوم کوي نو الله پاک به د خپلې ښځې نوم ولې اخیستو خو چې دا بار ذکر کوي د ښې دا زما بندګۍ وه زما ښځه نه وه نو مریم البینات واضح دلایل وایدنا موږ دا مضبوط کړی دی روح القدس په پاک روح سره روح القدس دا موصوف صفت دی روح موصوف د قدسي صفت دی دا اضافت د موصوف راغلی د صفت ته د اضافت د موصوف صفت ته خوبیان مني اسرې دي نه مني تاسو وایئ چې کوم ده مکان الغني مکان الجانب الغربي هلته وایي کافیه دی د روح القدس نه مراد موږ دا مضبوط کړی په روح القدس مراد د جبرئیل دی عیسی علیه السلام سره جبرئیل ګرځېدو او بعضې فرمي مراد دی نه انجیل دی الله ول انجیل ورکړو دا الله پیغمبر دی تایید افکلما هر کله جاءکم چې برانه تاسو ته رسول پیغمبر بما لا تهوا هغه چې نه خوښو انفسکم ستاسو نفسونو پیغمبر برانه د هغې احکام تاسو نه خوښول استکبرتم تاسو د هغې نه تکبر وکړو وفریقا پس یوه ډله کذبتم تاسو د هغې تکذیب وکړو نه یې منل وفریقا یوه ډله تقتلون تاسو هغې قتلول حضرت زکریا علیه السلام یې قتل کو یحیی علیه السلام یې قتل کو او څوک داسې چې د هغې تکذیب وکړو یې نه منو عیسی علیه السلام یې ونه منو نبي علیه السلام یې ونه منو وقالو او دوی ویل قلوبنا زموږ غلف خل چې کوم یا د علاج جمع د پردې ته وایي دا معنا دا ده چې زموږ دا بندي په پردو کې ستا خبرې ښه نه پوهېږي یا خل چې کوم دی دا ویلی شي لوښي ضبط ده نو معنا زموږ دا ړوده دا د علم لوښي زموږ دا ړوده د علم لوښي دي زموږ دا ړوده د علم نه ډک دی چې زموږ دا ړوده د علم نه ډک دي ستا علم پکې نه ځایږي یا په دې معنا سره چې زموږ خپل علم کافي دی ستا علم پکې نه ځایږي نو ځکه ستا خبره نه منو پیغمبر علیه السلام ډېرو اهل کتابو ته دا وایي اسلمو هغې به ورته څه وایي اسلمنا قبلک داسې ولې مخکې موږ اسلام راوړی نو دا رنګې دی بیا زموږ نه دا د علم ډک دي ستا خبرو ته ضرورت نشته او یا دا چې زموږ نه دا په پرده کې دي ستا دا خبرو ته نه پوهېږي زموږ کارونه فی اکنة مما تدعونا الیه ستا دا خبرې زموږ ته نه پوهېږي هغه بند الله فرمایي زه خو دا د علم لوښي دي هغه یې داړونه په پرده کې دي دروغ وایي بل لعنهم الله بلکې الله لعنت کړی دی کفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون بس لږ هغه دي چې دوی ایمان راوړي قلیلا دا صفت د موصوف ورته سره وباسئ درې احتماله پکې دي او دا په باندې چې قرآن مقدسه کې نو قلیل چې کوم دی دا
تله کولای شي موصوف راوباسه نفلا نو دوی چې کوم دی فقط نفلا قلیلا لږ کسان هغه دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي نفلا قلیلا ډېر لږ کسان دي چې هغه په دوی ایمان راوړي دا صفت که لپاره د امراتو د نفر دپاره نو فقلیلا نفلا قلیلا لږ کسان هغه دي چې هغوی ایمان راوړي او دا بیا لږ شانتې وړاندې 100 نمبر آیت باندې بیا دې وضاحت دی دې صورت کې 100 نمبر آیت او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون ډېر ایمان نه راوړي او لږ په دې کې ایمان راوړي نو قریب صفت کړه نفر دپاره نفر قلیلا لږ کسان دي چې هغوی ایمان راوړي او آیت 100 باندې بیا وضاحت دویمه دا ده چې دا قریب صفت کړه زمان دپاره نو قلیل من زمانا قلیلا لکه زمانا دا چې ایمان راوړي لکه زمانا اوس دا زمانا قلیل لکه زمانا د بیا د دې وضاحت سورة آل عمران 72 نمبر آیت کې ذکر 72 نمبر آیت د سورة آل عمران هلته بیا دا مضمون ذکر کېږي چې دې مشرانو به خپلو کشرانو ته ویل آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره د ورځې په اوله حصه کې ایمان راوړئ او ماسپښین واپس کفر وکړئ لعلهم یرجعون دوی به زموږ دین ته راشي نو د ورځې په یوه حصه کې ایمان په بله حصه کې کفر دا سورة آل عمران 72 کې ذکر دي نو معنا دا شوله چې زمانا قلیلا لږه زمانه ایمان او درېیمه دا ده چې قلیل دا صفت کا د ایمان دپاره دا صفت کا بیا چې دا د ایمان دپاره صفت کې نو زمانا قلیلا سم ایمانا قلیلا نو دې ایمان راوړي په قلیل معنا په ایمانا قلیلا ډېر لږ ایمان دی بیا دا لږ ایمان کوم ځای کې دی نو دا همدې چې ورپسې متصل چې کوم دی 91 نمبر آیت باندې مضمون راوړي 91 نمبر باندې بیا مضمون راوړي هغه دا چې إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا موږ خپل کتاب منو خو بل نه منو دا ایمان قلیل نو لهذا قلیل دا صفت دی که تو ته موصوف هر یو راوباسي نفر ورته راوباسي وضاحت یې بقره کې په 100 نمبر دی او که ته چې کوم دی زمانه ورته راوباسي آل عمران کې بیا د هغې وضاحت دی او که دې دپاره ته راوباسي ایمانا قلیلا نو دا 91 نمبر باندې بیا د هغې وضاحت دی لهذا قلیل معنا دا ګواه دا وروسته پسې چې ما ذکر کېږي دا تاکید د قلت دی دا تاکید د قلت دی نو بیا معنا قلیل خو لږه شوه ما سره تاکید شو نو بابا به دې معنا کوله فقلیلا ما لږ بوټې غوندې یو لږ بوټې غوندې دا غوندې پکې شیشې په پښتو کې دا تاکید دی نه به دا معنا کوله فقلیلا ما لږ بوټې غوندې هغه دي چې دوی ایمان راوړي ولما جاءوا كرشان ذات كتاب من عند الله تعالى دفانا مصدق تصديق والإمام معهم أمشي الكويسر وقرآن هذا دابيد كتاب تصديق وقالوا ذي من قبل فقوا يستطيعون طلب كاميابك على الذين بهاك صادوا كفروا كافران دي بطلب كاميابك لهذا الذي آيات تشريح جلالين نوال وجدت كم مفسر قولي دو طريقوا باني بيان کم مفسر ګوري په دوه طریقو باندې بیان یو دا چې دوی په دې ته مو چې وروسته پیغمبر راځي او د دې اهل کتاب او چاته د مشرکین سره د بل سره مقابله و د دې اهل کتاب ته خو پته و چې وروسته پیغمبر راځي نو دې مشرکین او نور ته وایي چې وروسته پیغمبر راځي موږ به د هغې ملګرتیا کوو بیا به تاسو سره جنګي بو داسې به مقتل کوو لکه څنګه چې عادیان او ثمودیان ختم شي نو داسې به مقتل لپاره تمناس لکه څنګه چې تاسو وایي مهدی علیه السلام ورځي عیسی علیه السلام ورځي موږ به ملګرتیا کوو بیا به د کافرانو سره جنګي کوو بیا به انصاف عدل وي بیا به دای نه څنګه چې تاسو خیال دې داسې همدغه شان دوی وګورئ چې اخر زمانه پیغمبر ورځي او موږ به ملګرتیا کوو بیا به د دې مشرکینو سره جنګي کوو په دې تمناس دا الله فرمایي هغه پیغمبر پته مو تاسو وایي او چې هغه دې وو بیا تاسو نه دا یو معنا ده په ترجمه شو نو وکانو دې من قبل بخوا دراتک د پیغمبر علیه السلام نه یستفتحون
دیو طلب د کامیابی کو منا یفتحونا کامیابی دې حاصل ولا فخبرو کې علی الذین کفروا باغ کافرانو پیغمبر براشي نو په ملکیت او تاسو سره بچی فلما جاءهم الله فذكر شرانه بالپیغمبر ما عرفوا هغه چې موږ یې جدو کفرو دي نو کو پرې یو کو دې پیغمبر ولا مانو یو به په معنا دا تمام مفسرین دا ذکر کوي چې دې وکړه دا مشرکان ولې سره مقابله نو دې په تورات ګلو او په تورات کې چې کوم د پیغمبر علیه السلام صفات ذکر دا غنوم ذکر نو په هغه نوم باندې هغه صفات له پته کې کوله او بیا به دا وی الله پاک دغه پیغمبر چې کوم ستا وعده چې راځي د دې په خاطر موږ سوال کوو د دې په توفیق موږ سوال کوو د دې په وسیله موږ سوال کوو موږ له کامیابی راځي دا کته توفیق وي کته خاطر وي کته وسیله وي دا په یو بل تقریب دی نو دې په طریقه د آیت تمام مفسرین همدا چې کوم څه شي کړي دا په توفیق دا په واسطه دا په وسیله باندې موږ سوال کوو نو بیا به تاسو الله تاسو دې پیغمبر پته مو دا په کوم سوال نه کوي تاسو متوسلات کوي او چې پیغمبر نه لري معنی دا په آیات نو دوه ترجمه شي اوس تک مختصر د مسلې وضاحت کوو لہذا دغه شانی سوال کول چې انسان یو سره سوال کوي د چا په وساتت باندې لکه دوه شکل یو اعمال وي او یو افعال اعمال باندې وسیله الله موږ دا درس وکړو الله زموږ د دې درس په خاطر باندې قرآن دی الله د دې تلاوت په خاطر باندې ثواب دی وکړو الله زموږ د ثواب په خاطر باندې دا سه روزه مو دی ولا الله د دې روزي په خاطر باندې دا اعمال په دې باندې توسل کې الله د دې په وجه باندې مال شفا راکړي الله د دې په وجه باندې مال مال راکړي الله د دې اعمال په وجه باندې مال اولاد راکړي دا سه توسل متفقاً ټیک دی بلکې د چا اختلاف نشته دوی د اعمال په ځای باندې ثواب ذکر کوي او دا سی وایي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وسیله باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په توفیق باندې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په خاطر باندې کا خاطر دې کا توفیق دې کا وسیله دې دا یو څه طریق دی د دې په خاطر باندې زما د حاجت پوره کې آیا دغه شان دي سوا نو په علماء کې دې تیریه د دې نکلک منکر دی هغه انکار د دې انکار دی او نور حضرات هغه تقسیم دی هغه تقسیم کوي یره چې د چا په خاطر او وسیله باندې سوال کې نو څنګه سوال کې کدا سه وایي چې دغه سړی زما په امور کې متصرف دی او دا سړی زما دا خبره اوري حاضر او ناظر دی بیا سوال کې دته موږ شرکی وسیله وایو دته موږ شرکی وسیله وایو ناروا ده متفقه ده سورۃ الزمر کې به مضمون ذکر دی مشرکین بتاوي ما نعبده الا يقربنا الى الله زلفا موږ د دې بوتانو ته چې سجدي کوو ته پته ده چې الله پیدا کړی خدا د پلاکی وری د بزرگ شکل دی د پرشتي شکل دی موږ چې سجده کوو چې الله خوشاله شي دا موږ الله ته نږدې کیدا باندې خوشالي نه دا حاضر ناظر ګډل خپل حاجت روا ګډل تاسو توسل کول متفق راځي دا شی دې صورت دا چې دې حاضر ناظر او مشکل کشا او دغه متصرف نه کړي دا ټول د الله کارونه دي اختیار د الله سره دی تصرفات د الله سره دي زمو حاضر ناظر الله دی خود دې ولی او بزرگ او د صحابي او د پیغمبر د نوم ته پیش کې د سره د مینا محبت عقیدت دی دا ډېر پاکي صاحب دی د دې محبت او د عقیدت په نوم باندې دا غلو ته پیش کې او داسې وسیله کې نبی اسلام کا جمهور حضرت دادی میرا چې کوم دی دې ځای علامه الوسی رحمه الله فرمایي کې کافي اندازه وضاحت کړی دی او چې تا ور نه کړل نو په خطا کې به وي کوم ځای چې ګوري نو ور به ګوري د دې وجه نه د مفسرین او حضرات د محدثینو دا چې کوم دي طریقې ګورې دي ښه طریقې دي مثال په تور امام رازی رحمه الله د نه چې کله تاسو خبرې ذکر کړي نو کوم ځای کې سوال د مشکل تفصیل سره ذکر کړي
جواب مختصر نو چې دې په خبر ونه پورې ټیک په خطا کې دا دغه جدا طریقه داسې به ټول مثال راشي محدثینو ته امام طحاوي رحمه الله دې هغه چې مسله ذکر کړي نو ښه په تفسیر باندې روانه کړي هغه په تفسیر باندې هر مسله په تفسیر ذکر کړي نو چې تا د هغه مضمون اول د تر اخره پورې نه کتلې د هغې نه مقصد اخیستل مشکل نو د دې وجې نه حافظ ابن حجر د امام طحاوي په کلام کې ډېرو ځایونو کې خطا شوی هغه امام طحاوي کلام مفصل نو چې بیا روان وي څه ځای پورې حافظ ابن حجر رحمه الله کې دې څه ځای پورې کتلې اخر ته شی نه رسولې نو چې نه رسولې نو هلته خطا شوي طحاوي داسې وایي طحاوي چېرته هغسې نه وایي هغسې چېرته نه وایي دا خو ته هغه په مطلب پوهېږي چې د طحاوي خبره ته اخر ته ورسېدې موږ باندې سوچ وکړي اوس به ته خبر شي نو دا د محدثینو د مفسرینو طریقې دي نو علامه الوسی روح المانی کې دلته چې بیان کړی دی د تا چې ته ونه وګورې بیا تا ته پته ولګي بیا دې هغه انکار نه کوي نو لهذا خبر مو کوله چې په دې باندې ابن تیمیه انکار کړی لیکن نور حضرات دا خلاف کړی عبدالخیر رحمه الله عقدة الرعاية کې په شرح د شامخیه کې هغه ذکر کوي ودلت الاحاديث على جواز التوسل بالاعمال الصالحه والصلوات الفاضله احاديث نبويه کدا سي وسیله پوری سي اعمال صالحه او سره بزوات او فاضله او پر جائز ده عبدالخیر رحمه الله ذکر کوي او بیا تمسکی دا سنن نبوي کی روایت دلائل النبوت کې باندې ذکر کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته یو سړی راغی پس نو کو باندې معذور دی ویل الله پیغمبر اړول کې دعا راته نبی علیہ السلام دې باندې صبر کاوه دې چې نشم کولای ډېر تا خبر شاو د سوکا دعا کاته مونږ وکړه بیا ته پیغمبر دعا وکړه اللهم انا نسالک بنبیک الله ستاسو د پیغمبر په خاطر سوال کوم باندې صبر الله دې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام هغه تداوی وکړي اومدارنګه چې کوم دې قرطبی ذکر کړی د سورۃ یوسف کې اور نبی ذکر کړی دی سورۃ یوسف کې یوسف علیہ السلام چې کله روح خاص کو او اناره کې له مور خبر راغی دې د مور خبر ته وګرځي هغه والا یې سړی ورښو دغه خو مقبره کې راځي نو دې کوه نو چې وی وه دا خلاص وچاته الله ز سوال کو خپل لیکه باندې ابراهیم علیہ السلام چې کوم اور کې ورسېدلو خپل لیکه باندې چې زګیر وو زما څخه ته امام د خپل لیکه په خاطر باندې سوال کوي اچانک چې کوم دې طوفان شروع نو تفصیل آتا به خود لیکته شي همدارنګه موسی علیہ السلام چې کله واپس کېدو د شعیب علیہ السلام نه هو دې زه بډای تو زمانہ روانه خو اصل یې سهاري پاتې کی دا د روح البیان لیکلي تفسیر روح البیان نو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام شعیب علیہ السلام د رخصتی کې د شعیب علیہ السلام دعا الله زمانی کې زمي زمانی کې پلانې او دی خو موسی علیہ السلام ته امین یو پیغمبر دعا کوي بل پیغمبر ته امین وي خپل کله وسیله ده اعمال کې حضرت شیخ زکریا حدیث په مزایو ذکر کې نقل کړی دا آدم علیہ السلام چې کومه وسیله پیدایش سره د نبی علیہ السلام په خاطر باندې کړی دا د انبیاء او اجواد د دین چې کوم د صرف جواز خځې دا کوم توسل چې موږ جایز وایو نه په دې وخت کې د څوک انکار نشي کولای دې وخت په ټولي مثال تاسو هغه حضرات انکار کوي چې ځان اشاعت توحید وایي دې انکار نشي کولای وجه دا مولانا غلام الله خان سے هغه ته منسوب یو تفسیر دی جواهر القرآن جواهر القرآن دا هغه ته منسوب دی آیا دا هغه دی او کنه دی دا خپل ځای خبره اکثر دا څه وشي چې کتاب ولیکو د شهرت لپاره هغه منسوب دی مزه دا د بل بیا دا هغه ته منسوب دی پنځه د سم په اړه باندې هغه ذکر کړی او سورته اسراء کې يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب اقصى من ذکر کړي د توسل چې کوم د مختلف اقسام ذکر کړي بیا دا غیر بعد فرمایي چې یو سړی د چا په نوم باندې توسل کوي چې د ملکه نوم او هغه باندې حاضر ناظر نه کړي خدا غو نوم سره د کسې چې تاسو ته وایي د پیغمبر علیه السلام په خاطر د امام ابو حنیفه رحمه الله په توفیق تاسو سوال کوي
नबी हसी कहती है तफसीर जवाहिर कुरान के इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है दा मुतफaq ته کې په دې کې چې اختلاف نشته لہذا زمون فتاوا شامل ذکر کړی جایز فیض الباری کې شاه ورشاه تشریحی رحمه الله په شرح د بخاری کې فرمایي چې په دغه توسل کې د صاحب زواد باندې ابن تیمیه انکار کړی ابن عابدین وتټی کوي شاه ورشاه فرمایي لا احب ان اقدح فيه زبده کې صاحب نه پیدا کو ټیک تک سوتي ټیک ته چې کوم د سوتي دا یو جوازي مرتبه ده په خپل ځای باندې دا چې کوم دي علماء هغه تحقیق به څوک یو انداز باندې څوک بل انداز باندې دا توسل بیا جایز وي او مزید تفصیل چې کوم دی به تسکین صدور کې شیخ سرفراز خان صاحب کوم ذکر کړی نو دې په توسل کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې يستفتحون طلب الكعبة وعلى الذين كفروا فلما جاءوا كان جبران لك ما عرفوا فشركوا في جد كفروا به ذي كفروا فلعنة الله على الكافرين قال لعنة الكافرين بئس ما قدها اشتروا به انفسهم جد خاص فهذه قد اخبل الزالون اقسموا خاص فمصبر ان يكفروا ده مستعد كفرهم كفر لديهم بما انزل الله ورجل نازل کړي دی باندې د وجد کینا د پیغمبر سره کینا ساتلا ايو رسول الله چې نازل کړي الله من فضله د خپل فضل علی من یشاء بشابه چې خو ته شي من عباده د خپل بندګانو الله بس دی اختص بغضب فغضب سره علی غضب د فاسد بالغضبنا وللكافرين بعد كافرون عذاب مهين عذاب اسمكون کې پیدا کېدل لهم کله چې ویلې شي دوی ته عابدو تاسو ایمان راوړئ دې ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي قالوا وی دوی هم نه ایمان راوړو دې ما انزل علینا هغه چې نازل دي کوم باندې خپل کتاب منو ويكفرون هذا چې دې کفر کوي دې ما ورا هغه چې دې دینا دې خپل کتاب منو حضور نه منو الله دې نه دوه جواب کوي یو تحقیقی جواب یو الزامی جواب تحقیقی جواب دا دی وهو الحق دا غير حق دي دا وراء حق دي تبع زفر بنا وتبل نمنا الله إذا بل حق كذا حق طلب قال ودا خبر من خدا بنا ملكا دا تحقيقي جواب وهو الحق دا بالكتاب حق مصدق تصديق كون كذا ما معهم أغشد دوي سردي دا بالكتاب استاد كتاب تصديق لي وتو أغمني جو بالكتاب بمني شاغل من حقيقة جو تخبر كتاب بمني دوير إلزامي جواب تاسو یې خپل کتاب نه تاسو په کتاب کې ګټه کې وځي پیغمبرانو وځي تاسو پیغمبرانو وځي نو څنګه ته خپل کتاب باندې ایمان دي نو قول ورته کریمه تقتلون تاسو ورته تقول انبیاء الله پیغمبران ته الله من قبل فخوا دا انساني جواب ان كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان ولقد جاءكم تاسو تاسو موسی عليه السلام بالبينات فقال ودلائل ثم اتخذتم العجل بتاسو يسجد من بعده فاستدلوا موسی عليه السلام وانتم ظالمون تاسو ظالمان چې تاسو وایي نو په خپل کتاب ایمان راوړو تاسو کتاب نو تاسو ایمان راوړئ وَإِذْ أَخَذْنَا وَكَيْتَ بَعْضَ مِيثَاقَكُمْ بَعْضَ اسْتَاسُ وَرَفَعْنَا مَا كُنتُمْ فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَاسْتَاسُ الطُّورَ وَتَبِعُوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ وَلَكِنْ تَأْكُلُوا بِقُوَّةٍ فَقُوَّةٍ سَرَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا قَالُوا لَئِنْ سَمِعْنَا مَنْ وَوْرِدَ وَعَصَيْنَا وَكُنَّا فَرِقَيْنِ سَمِعْنَا مَنْ وَوْرِدَ لِسَانَ لِدَاسِيُ وَعَصَيْنَا وَكُنَّا فَرِقَيْنِ كَوْلَكِدَ وَعَصَيْنَا يَا وَسَمِعْنَا مَنْ وَوْرِدَ اسْتَخَبَرَ وَوْرِدَ بالکل چې خبره ورو وعصينا عملا عمل تیار دیوها یا لکه د سمیر عصينا یا عمل تنوتیا واشربوا ابخذ الشبدا يوزع الشبدا في قلوبهم تذي قلوب کې العجل محبت تسکید کومری په سبب د کوفر دلوي ولورته بیسا ډیر بده ما یا ملک ما چې تاسو ته امر کوي به باندې ایمان او تاسو ایمانونه تاسو چې موږ مؤمنان یو دا ډیر بد ایمان دی چې د سکی عبادت دی دا څنګه ایمان دی ان كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان ولورته ان كانت تقوم بوسناسو د پر اکل اخرت او د اخرت دا حقیقت رست مضمون روانه ده د جواب لك مخکې راځي لن يدخل الجنه الا من كان هودا يهوديا د به جنت صرف منځوخه او نصراني د به جنت دیوی بس جنت صرف منگو یو نشید دینا اللہ وی جنت چی ساڑی زیرو کرے زی کچی مرش زی تاسو مرگو پڑے جنت تا ملارش
وإن كانت لكم الدار الآخرة مستقبل فرقور داخلة عند الله تعالى فنسبة خالصة خالص من دون الله من دون الناس غير ضر إنساننا فتمنوا الموت تاسو عليه بعد إن كنتم صادقين كي تاسو يشتني أدوار جنة بلاش مسألة هذا شيء صحيح ذات دفع مر مختشي نجي مر مختل حرام مصيبتونو کی تکلیف کی صحيح راکیر شده وی چې کوم الله ما مړ د سیوی نشي نه څنګه د خپل ځان وجل نشي اوس دی ناروا د خپل ځان د پرمار کوم نشي مختل ناروا وجدان چې دا ژوند د الله نعمت دې د نعمت نشکرې ده البته یو سره ډیر تک بیا ودا سوال اللهم ان كان بالحياه اللهم احيني ان كان الحياه خيرا لي الله ژوند دا کې کبلې ژوند کې مې وامني کا او مرګ کې کبل کې مې به دې الله کبلې ژوند کې مې خیر ژوند دا کې او کبل کې مې خیر مرګ کې دا سوال کوي خو د څه نشي کوي چې الله مالا راکړي ځکه د الله د نعمت ناشکري ده اوس دې ته مې شي تاسو مرګ وګورئ ندی وړي الله پر دې ولې تمنو هي کیس دې نو وړي کا ابدا همیشه نبی کریم علیه السلام فرمایي چې چېرته یو وخت دی دا ماته فمخ د زمکه به یو يهودي نو باندې شوی دا ټول الله او دې باندې شي وخت ولی بما قدمت سبب هغه چې مخکې کړی ايدي د دوی لاسونو دوی خپل اعمال معلوم دي والله عليم الله خو یې د ظالمین بظالمانو دغه وختونه وړاندې خبره ده دا خو د دنیا عاشقان دي چرته دې مرګ ولتجدنه خاب تبيا مزيد اهل الكتاب احرص الناس حرصنا انسانا على حياه الفريج والدنيا دب الدنيا حارسان دي ومن الذين ضحك كسادنا اشركوا شي مشركان دي دا يهود دوی د دنیا حارسان مشرکان د دنیا حارسان دوی کوم څه کې جنت وایي دا مرګ اغا دنیا حرس داري يود احدهم فخي وبديك لو يعمر كذا عمر مركشي الف سنه زركالا دي قرج زركالا جنبه وما هو او لدى عمر ذا بمزهزه الاخلاص والكون من العذاب عذابنا اي يعمر كذا عمر وركشي اي يعمر دا بتعبير مصدر عمر سره دا عند مزهزه دا معنی وما هو لدى عمر ذا بمزهزه بمبعده هي سدي قال من تراجي ندرتا چې کوم دې ټول کې لغمان در عمره دا عمر والله بصير الله دې کې بما يعملون هغه چې يعمل کوي الله تعالی وکړه چې وایي له وایي ستاسو الله دې دې په کې تاوانه کې الله زموږ په حال باندې رحم نبی کریم علیه السلام سنت محبوب مسلمان على تسلیحات في دنیا کې اخیستل مریضانو ته شفا نصیب کړي او پاکو بریات ته ټول حفاظت وکړي څومره اعمال دي منځونه دي تلاوتونه دي درسونه دي روزي مبارک راوړي دي په خپل احسان زموږ ټول کې الله زموږ دې اعمال کې د ټول په حصے وکړي دې کې على خابر مطلق الله د خپل رحمت سره ورکړي دې راځي مزه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه وسلم محمد